بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك. دی باب کې راته د هغه یمین خبره کوي چې په خروج باندې شوی او یا په اتیان باندې پلان کې ځای نه زما پلان کې ځای به زما یا په رکوب باندې وغیر ذلك. اما ویلیو صاحب د هدايه لس بابونه مناقض کوي، محلوف علیه بیان بکی کوي. نو مخ کې د خروج خبره وا، وز دخول خبره وا، وز د خروج کوي. ځکه خروج د دخول ضد دی او ضد د شی سره هم د دې زیدوالی په وجه مناسبی، نو ځکه دا غي بیان ور سره کوي. نو کله چې سړی خارج شي نو به یو چیرته زم نو د اتیان بیان هم بکی کوي، به چیرته چې زینو به بسوري کې زیبا سواری ضرورت نه رکوب بیان هم کوي وغیر ذلك. نو ګورئ وتا قال امام محمد رحم الله فرمای ومن حلف لا يخرج من المسجد فامر انسانا فحمله فاخرجه حنيثا. انتهي آسان سبق دغه کې دی. یو سړي قسم وخوړو والله که څوک مې د جمعات نه وباسي زبر د جمعات نه وزما، به چاته ویل د څه کارو کا راشه او په ولو مکینه او مې باسا نبی خو بزونه وزما وی به استل شمه. نو حانس بنې من ورته وایا حانس شولیکا ځکه تا چې چاته امر وکم او باسه اغوي استل نه د شولو ته خپل وته مامور کار د سی لکه د امر کار ونه رسیدلې. البته کچا بزور بولو کینه ویستلو بینه حانس کیږي او کدا پی راضیو چې و می باسي او چا بولو کینه ویستلو بهم نه حانس کیږي، ځکه خپل وته نه دی چې حانس شي او بل ته امر نه دی کړي چې چې دا غو ویستلو نسبت د ویستلو ته وشي. بهر حال به حانس کیږي نه. کستا زین کی بل یو مسله مخ کی تیر شی او ما ول راب مشي محلوف علیه کار کچم اقرا په صورت کې کړي مونږ ول حانس کیږي. به ویلی قسم دی د کور ته بنه داخلي کوم او چا په زور د لاس نه ونی ور داخلي کو یا بنو زما او چا په زور د لاس نه ویستو ونی او ویستو حانس کیږي. عدل ته وینا ما فرق کړي مخکم درته الته د سیوا یو سړي قسم وخړو جمعه د بنو زما او چلاس چا د لاس نه ونی او ویستلو وته خپل خو د لاس نه ونی ایو ته بده سر ته مانچه کې خو د لوزه وتلو نو کوم شرط وتل هغه موجود شو د وکړه کنه او دلته د ویل وزم بنا بل په ولو کینه ویستلو دا خو نه دی وته فعل خدا نه دی کړی د وتلو والا بل وکړلو او مخکې مسله کې هم دا کړو فرق معنی پوه شولې. زموږ معتبر اردو فتاوجات دې مسله کې ګډوډ شوی دی کا ما ور سره به رابطه هم کړی و چې لکه تاسو نغلطي شوی ده حانس کړم دی حوالم دی ویلي کړي مسله ده بل ده. وګورئ ومن حلف چا چې قسم وخړو لا يخرجو چې نه بوزي من المسجد د جمعاتنا فامر انسانا به یو انسان تامرو کو چې ومه باسا فحملوا اغبو بارکو دا ولو مانکینو مثلا فاخرجوا ویستلو حانس بوي وجد صدا لان فعل المامور ځکه د مامور فعل چې مضاف دا خو منسوب الى الامر امرتا دا مادم د تقریبا 88 نمبر ماده ده. لا يضاف الفعل الى الفاعل ما لم يكن مجبرا. يضاف الفعل الى الفاعل للامر ما لم يكن مجبرا. زدا بل خبره ده ماده دلته نه لګي هغه کې فاعل ته نسبت کیږي کنه او موږ دلته امر خبره کو مخکې راځي. فصار كما د دې مثال شو اذا ركب دابه فخرجت لکه وسړي ویلي قسم دې جمعات نه منو زم به جمعات ته سواری راشي او باغی سور شوزي دلته هم حانس کی دلته هم حانس شي ولو اخرجه مكرها لم يحنس. وګورئ او کشری چا بزور ولو مانکینه ویستلونه به بین حانس کیږي ولو اخرجه ولې لکه دې سیده کنه مسواز راځي ټیک ده څه چلې بګي نو سوچ کې ګوتی وو کنه لاندې سره ګوتی و یار
ښه صحیح او خراب دی کوم کینه بس مثلا باندې پوره شوي که نه بیا وورې خدای خو مګر که موږ نه مرڅه ګډ ورکړه یو سړي ویلي قسم دی جومات نه به نه وځم بل ته یې وویل ما د جومات نه وباس هغه ولو باندې کینه ویستلو حانس کېږي ځکه د مامور دا بل فعل داسې دی لکه د فعل دا خو شوه دویمه که چا په زور باندې په ولو کینو او ویستلو به نه حانس کېږي او که لاس نه ونیو او ووتلو په زور یې ویستو بیا حانس کېږي او چا په سر ورته ټوپک کېښودلو اوز او ووتلو بیا هم حانس کېږي دا قصې مې اوسه وکړې وګورئ ولو اخرجو که چېرې دا چا ویستلو مکران په زور باندې نه حانس کېږي ولې دې صورت کې لأن الفعل فعل چې لم ينتقل نه منتقل کېږي دی الیه دته لعدم الامر وجه دا د ورته امر نه دی کړی او که چېرې پې راضي و چې ومې باسي خو امر یې نه و کړی بیا هم نه حانس کېږي ولو حملو که چېرې دا چا بار کو بې رضا و دا پې ښه راضي و بې رضا و لا بامر البته امر یې ورته نه و کړی بیا هم نه حانس کېږي فی صحیح هم دا صحیح روایت دی لأن الانتقال بالامر ځکه انتقال خو په امر سره چې وشي نو د به نسبت کېږي لا بمجرد الرضا صرف رضا دا نه ده کافي یعنی د مامور فعل نسبت امیر ته کېږي دا نه چې امر یې ورته نه کړی او راضي پې او د ته نسبت وشي یو سړی بل ملک او درېمګړی پې راضي په مرګ باندې نو د مرګ نسبت درېمګړي ته کېږي که قاتل ته کېږي قاتل ته که وګورئ قال بیا زمونږ د امامانو امام چې د امام محمد رحم الله فرمایي ولو حلفا لا يخرج من داره الا الى جنازه فخرج اليها ثم اتى حاجه اخرى لم يحنس برو ګورئ یو سړي قسم وخوړو چې زه به د دار نه نه وځم مګر صرف د جنازې دپاره به وځم توجه نو بیا د جنازې دپاره ووتلو دا خو مستثنا وه حانس کېږي نه خو هغې نه پس نور کارونو دپاره بیمار پرسۍ وغیره دپاره هم لاړې رالې نو حانس کېږي به وی نه ولې کم خروج چې د کړی هغه مستثنا دی چې هغه جنازې دپاره دی او باقي چې کم نور کارونه کړي هغو دپاره وتی نه دی د هنس دپاره هغه شرط کم فعل هم موجود شوی نه دی وګورئ ولو حلف لا يخرج من داره الا الى جنازه فخرج نو به وتلو الیها جنازې لاړې ثم اتى حاجه ببل حاجت تم بس ورله اخرى بلتا نه حانس کیږي وجه زدوی کم فعل چې موجود شوی باغی حانس نه دی ځکه مستثنا واغه لأن الوجود ځکه کم چې موجود شوی دی خروج دی کم خروج دی مستثنا دی والمذي بعد ذلك او دین پس نور کارونو تک چې هغه خروج نه دی ليس بخروج نو کم خروج چې شوی دی هغه مستثنا دی او کم نور کارونه چې شوی غیر مستثناغي کې خروج نه دی راغلی نو څنګه باندې شي ولو حلف لا يخرج الى مكه فخرج يريدها ثم رجع حنس توجهي ویل قسم دې مکی تبا نو زما به مکی د پاره د کور وته خو واپس را لا نړې مکی ته حنس شو کنه حنس شو خروج وکړه کنه د مکی بنید خروج هغه شرط او هغه معنی انس کې دغه موجود شوی دی کلاړه او کلا نړې ولو حلف لا يخرج الى مكه فخرج نوت يريدها اراده و نسيال کی اراده و چې مکی له وزما ثم رجع به وبش حنس بوي وللوجود الخروج على قصد مكه خروج موجود شو بقصد مکه باندې هم دغه شرط د هنس تباره په دې هنس کېدل او اذ الخروج هو الانفصال خروج چاته ویل کېدی هغه جدا کېدل دي د داخل نه خارج ته موجود شوی دی داخل نه باروته کنه والانفصال من الداخل الى الخارج ودم قاعده ده د خروج تعریف به کې وکم ولو حلف لا ياتيها برو ګورئ قسم دې مکه ته نظم ورته خارجي کوم نه قسم دې مکی ته به نظمه به د کور د مکی په ارادي او تو لانړې واپس شو به بهانس کیږي نه ځکه تله خو نه دی کنه شرط نه دی موجود کومه دی ولو حلف لا يخرج الى مكه دا خو مې ویلو کنه ولو حلف لا ياتيها او کوي یو چې د نظم مکی ته لم يحنس نبانس کی حتى يدخل ترسو چې مکی ته داخل شوه نوی نفس خروج سره حنس کیږي نه اگر ماده 85 نمبر المعلق بشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
معلق بشرط واجب دی چې موجود شکل شکل شرط موجود شل دغه نه دی موجود لوجود کوم دی ولو حلف لا يتيها دې کنه لا يتيها مکه د باندې زمان نه هنس کیږي ترڅو چې داخل شوی نه وي لانه دا اتيان چې دی دا عبارت دی ان الوصول مکه در رسیدلونه قال الله تعالی فاتيا فرعون تاسو دواړه ورشي فرعون ته نو معنی څه الته ورسیږي فقولا له قولا لينا فرعون تبارك الله وي نرم خبره وته کوي نو مسلمان ته په طریقه ولا نرم کې کافر ته نرم دي ولو حلف بل ووري کلا يذهبوا ویل ولا يذهبوا قسم دې مکه تبن زما اول داو مکی ته باندې خارجي کما نو که صرف د مکی پنيت باندې د کور وته هانش وګر کلا نړې دویم داو مکی ته به زمانہ نو ال ترڅو تلې نه هانس کیږي دریم ذهاب به مکی ته نه کومه نو به څه حکم دی چا ویلی د اتیان بشان دی نه هانس کیږي ترڅو چې رسیدل نه وي او چا ویلی نه د خروج بشان دی څنګه د کور وته بس هانش شو او دغه ته صحم ویلې دی وته ګورئ ولو حلف لا يذهب اليها مکه دبا زما قيل هو کلیتیان چا دی اتیان بشان ګرځولې وقيل او چا ویلی دی محمد ابن سلمہ کل خروج بشان دی او الاصح هم دا سیدا ولي لانه عباره عن الزوال دا د کور نه زایل کېدل او ته ویل کېږي ذهاب او دا زایل شروع کورنا قال بيد قدرين ولا فرمای وان حلف لا ياتين البصره فلم ياتها حتى مات حنس في اخر جزء من اجزاء حياته اکبر وګوري یو سړي قسم خورلې قسم دې بصره ته بزما قسم دې کراچۍ ته بزما لاهور ته بزما مکه ته بزما نو به ویجی ترڅو پورې چې مکه ته تک بصره ته تک ممکن وي ترغه نه حنس کیږي نو کله بهانه شي د مرګ په اخري وخت کې ودا د ژوند په اخري حصہ کې بهانه شي ځکه دغه وخت نس کې وخت رااله چې وس بصره ته کم زیات کړل ته نشتلې او چې کلم لاړې بس قصه ختم شوله به وګورئ یو سړي دوه کسانو جګړه و ما ترال یو ویلیو قسم دې چې تانه بسر خوروما ابل ویلیو کرانه و دې خرو خزه می طلاق نو اوس پڅ کوم دغه مسله وکړه نو اسما ویل چې ترڅو ژوندې د سر خردل ممکن او دغه بری ته انس کېږي نه بس خپل کار کوه بل څه ویلو کرانه و دې خرو خزه می طلاقه بتا بس سر خریدو ته مپرې د خزم نه طلاقي دواړه ځي خیرم دې کنه هغه کس چې کله مړ کېدل او استاد سره ونه خرو هغه باندې به يمين راغلي ګورې وتا وان حلف لا ياتين البصره فلم ياتها ببصره دلانړې حتى مات تر دې چمل شو نو هانسانس کیږي په فی اخر جزء من اجزاء حياته په اخر جزء د اجزاء د حیاتنا لان البر وجداد چی قسم کې بری کېدل چې قبل ذلك مرجون د دینه مخکې امید هر کله دا امید چې لاړ بشینه بس نه هانس کېدو او کده سی ویلو برو ګوري لا یاتینو بصره تبزم سبا قسم دے سبب بصره تزما کشیر تمی طاقت وو توجه جی قسم دے سبب بصره تزم پدې شرط چې طاقت میو اوس طاقت نکم طاقت مراد استطاعت نا نمنګ وسامي کې ویلي کسا ذهن کې استطاعت چې ده کنه دا په دوه قسمه معنی دي یو حقيقي دی یو مجازي دی د سی وایا یو حقيقي دی یو متعارف دی مجازي دی غاسم حقيقي د الله پاک توفیق دی الله پاک چاته توفیق ورکی کار کول شي کوي نه کی نشي خو منګل د وسامي کې ویلي د اصول فقه بحث دی دغه استطاعت چې کنه په احکامو کې غیر معتبر دی کني به خو ابو جهلم هغه وران کار نه دی کړي ولی الله طاقت نه ور کړي ځکه یو سړی چې دی کنه هغه ته طاقت دی او کار نه ملو شو الله پاک مکلف کیم نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو کده وسنا او د طاقت نه مراد د الله توفیق والی نو چاته ترڅو نه ملو شو هغه پورې هغه ته هغه وس نشته چې وس نشته مکلف نه دی چې مکلف نه دی ګناګار هم نه دی تاسو خبره پیږي کنه دغه ته ویل کېږي حقيقي توفیق استطاعت او دا په احکامو کې غیر معتبر دی دویم چې مجازي دی متعارف دی دا کم یو دی هغه
سلامتیا د آلات او د اسباب ده. نو احکامو کې دا یو معتبري. نو چې دوی ویل توجه قسم دې بصره تب سبازم چې طاقت مې او طاقت نه مراد د الله توفیق نه ده، طاقت نه مراد متعارف وي، یعنی چې ما ته آلات اسباب برابر شو زمبا. نو که آلات او اسباب برابر شو لانړې حانس به یو کبر لاړې بس نه بن پوهېږئ بدی توجه جی. او که آلات اسباب برابر دی لانړې او ویزنې مهانه زکه چې زما د استطاعت نه مراد څوک د الله توفیق خو هغه ماته ملاونه شو زکه لانړم. نو کچره دې باقاعده نیت کړو نو دیانتن خو به هر حال حانس نه دی ځکه د حقیقي معنی ده. او ظاهرا کې دوه روایت لري، او روایت دا دی چې ظاهرا هم نه دی حانس ځکه حقیقي معنی نه ته کړي. اول روایت دا دی چې قزعن چې ظاهرا قزعن حانس ته ځکه ظاهره کې عرف کې خلق دا معنی نه لي کوم معنی لي سلامتی د آلات او اسباب والا پتن لګي پوه شوي کنه ابره به وي ما وګوره یو سری ول قسم ده سبب بصره تزما کچیر تزما طاقت وو نو حکم دار طاقت نه مراد استطاعت نه مراد مجازي عرفي ده چغت سلامتی د آلات او د اسباب ده. نو کالات او اسباب برابر شولاړې خونه دی انه سو کلا نړې حانس دې دا مسله شولا. او کده ول زمانه چې دی جی هغه استطاعت حقيقي او د الله توفیق هغه ماته نه دی ملو شوی اگر چې آلات اسباب لحاظ زد نه محانس نو به دیانتن نه دی حانس قزعن دو روایت دی او دار چې حانس نه دی ځکه حقيقي معنی نه ته کړي. دویم دار چې حانس ته ځکه ظاهر کی دانه دی مراد ظاهر کی عرفي مراد دی او قضا خو په ظاهر باندې کیږي. وګورئ وان حلفا لا ياتين البصره فلم ياتها لا نړې حتى ما تدرج جمل شوانس کوم نه دور سریه دوباره به شروعي تاسو هم څنګه چې مخ کې لیکره ده. ولو حلفا لا ياتين بصره تبزم غدا سبا ان استطاع کشر طاقت مو فهذا لا استطاعت صحته دا بحمل باستطاعت د صحت باندې کا صحت د آلات او د اسباب دون القدرت قدرت حقيقي بني مراد. وفسروا بامام محمد رحم الله تفسیر کړي بجامع صغیر کې چاله دا معنی دی ویلې استطاعت کم یو مراد دی دغه تفسیر وکوي هغه دا چې مانع نه موجود اولان له حانس به معنی مریض شوی نو سلطان بادشاہ نه دی معنی کړي د سیو کار مخه ته نه دی راغلی چې د طاقت سلب کړي او اولان له حانس به کړي څه کارونه رال به بني حانس. وقال غويل دي اذا لم يمرض كلكم مريض نشو ولم يمنعه السلطان مننكو ولم يجي امر او د سيوکار مخه ترانه لا يقدر على اتياني چې دا به قادر نو بصره ته بتک باندې فلم ياتيو بهم لانه لنه به بهانس وي وين انا او کشری د قصد استطاعت د قضا و کدا مې ویلو کنه استطاعت قضا معنا توفیق د الله نو دوی نه فيما بينه وبين الله نو د داو د الله ترمنځ یې دیانتن بل د تصدیق کیږي وجه وهذا لان حقیقت الاستطاعت حقیقت استطاعت چې فيما يقارن الفعل توجه جی اے حقیقت استطاعت هغه دی چې د فعل سره پیوست وي چې کله تکار کې د وخت کې طاقت وي هغه د ویل کېږي توفیق د الله دغه حقیقي استطاعت دی ما ویلو کنه. او دا بل استطاعت چې دی اکم یو دی مجازي سلامتی د آلات او د اسباب ده هغه ظاهري دی ځکه حقیقت استطاعت چې دی فيما داغه صورت کې هغه استطاعت دی يقارن الفعل چې د فعل سره څه وي پیوست وي دای حقیقي معنی شو. خو ور سره ويطلق الاسم او اطلاق د اسم کیږي ويطلق الاسم اسم اطلاق کیږي اسم استطاعت على سلامت الآلات باندهم وصحت اسباب باندهم خدا فی المتعارف عرف کی ای مجازی معنی ده. نو فعند الاطلاق کله چې مطلق ذکر کی نو موږ ویلی دي کنه چې عرف له به اعتبار وی چاله عرف کې دغه دویم مراد ده. فعند الاطلاق ينصرف الیه انصراف به چاته کیږي متعارف تا بالفاظ دیگر دغه اول چې د حقیقت مهجوره ده شرعا حقیقت مهجوره ده یا وای حقیقت مهجوره ده عرفا ادب مقابله کې مجازي متعارف ده به مجازي متعارف لذي ويصح نيه الاول هكذا اول نیتی کړي دم صحیح کیږي دیانتن ولې حقیقي معنی نیتی کړي لانه نوا
حقیقت کلامه ثم قیل یصح قضاء بصحیح کیږي کنو ايضا چاویلیا اوس قضاء بم صحیح کیږي نه بیان قسم وخت وکړه لکه وقیل چاویلی لا یصحون بصحیح کیږي نو چا چې ویلي صحیح کیږي ځکه وایي د کلام د حقیقي معنی نه ته کله چا ویل نه صحیح کیږي ځکه وایي خلاف ظاهر دی قال قدري مولا به فرمای قال قدري مولا فرمای ومن حلف لا تخرج امراته الا باذنه تاسو لګو ګورئ یو سړي ویلی و زما خزه به قسم دی چې نوزی الا باذنه مگر زما په اجازه به وزي توجه جی به وته یو بیره اجازه تور کو زه خسي کوزي وزا بلاړه په دې خو نه هنس کیږي کنه ویلی زما اجازه باندې کوزي به مين قسم تاسو پیږي کنه موږ نن ګډ وډ شان یار یو سړي قسم وخړلو قسم دې زما خزه به د کور نه وزي مگر زما په اجازه به وزي وس پوه شو الا باذنه به ورته اجازه وکو او وتلا حانس نشو ټیک ده دوباره کور دراله وس ک به وزي اجازه دې نه کړي حانس کیږي بکنه و او حانس کیږي با ځکه د الا باذنه معنی دا وا چې کله موزي زما په اجازه به وزي کني ګوره به بزهانه سیمه نو چې کلم د څه صدرت را لې چې هو تلاو د دې زن وتنو هنس بشي وګوره ومن حلف فلا تخرج امراته الا باذنه فاذن له مره اجازه وته وبرو فخرجت وتلا ثم خرجت مره اخرى بوتلا دوباره بغیر اذنه هنس بوي لنډه دا چې ولا بد من الاذن في كل خروج باروتو کې با اذن ته ضرورت وي ولی زکم د چې مستثنا کړي دي هغه وتل دي چې د اذن سره مقترن وي لأن المستثنا چې دا خروج د چې مقرون وي د اذن سره او ما وراءه د دینه چې اخوا کم وتل دي یعنی د اذن غیر چې څومره وتل دي بغي بهانه سکیږي هونه د مستثنا هغه په منع کې داخل وي داخل فی الحظر العام هغه په منع عام کې داخل وي ولو نول اذن مره توجه جی کدا وې زمانه دا وجي چې بس د کور بنوزي کی اجازت مې درته وکم معنی یو پیر کمی اجازت تو کو به ټول عمر وته شي جز مادانه تو بس ټیک دغه احتمال پکې د بهم ولا منوبا ولو نواک شرید د نیت کلو الاذن مره یو پیر د عزت یصدق دیانتن به تصدیق کیږي لکه ور دیانتن کا او که قاضی له مسله لاړه نه د ظاهر خلاف د قاضی خبر ظاهر موافق حکم کوي به قاضی نه مني لا قضاء لانه محتمل كلام اذا اول وجدا دینتن ځکه منو چې دا د کلام محتمل له قضاء ولي نمني لانه خلاف الظاهر دي تاسو نه پیږئ ولو قال الا ان اذن لك کله چې وته ویلو تبر کور نوزي زما دي قسمي والله مې دي قسمي د کور بنوزي الا ان مگر دا چې اجازت مې درته وکړو اوس دې صورت کې معنی دار چې بس یو بیر اجازت وشو خبر انتها ته ورسېدل بس به وتلې شي اره بیر کوزي بغیر اجازت به بنا نسکیږي ولو قال الا ان اذن لك فاذن لها مره یو بیر د اجازت کو واحده فخرجت به وتلا ثم خرجت بعدها بوزي دینه بس بغیر اذنه کوزيهم لم يحنس بانس کیږي وجه لان هذه دا الا ان دا چې ده کنه دا کلمه د غایې د دې پورې قسم انتها ترسي یعنی نه بوزي منای او قوت لزبان اس کی گم الا ان تر دې وخت پورې دینه بس به مننی فانتهي اليمين بمنتهى تورسي به بديذن باندې کما اذا قال حتى اذن لك حتى كم دا حکم دے ولو ارادت المرأة الخروج توججي خزه بڑی روالی دی بس لوپټه برابر کړو میک اپ یو کوزي خاون ورته وای کو وتلی ان خرجت فانت طالق طلاق بای نو حکم یې وره لکه برګورا ک او تل طلاقيږي او ک کیناستله د مې وکړو خاون له براوړي دا وسکه وېس کلی خلک ټیک ټاک شو په لې چین په وسکلو او به له بډر اوچته بقره واغ سره وته وس طلاق نه واقع کیږي الکه دا ولیار وجدا یمینی فور دی کنه یمینی فور الفاظ کې عموم دی کله چې متل طلاق دلا خو معنی کې خصوص دی منګه وسامی کې وباس ویلې دي عمومي الفاظ له به اعتبار وی که خصوصي سبب له به اعتبار وی
ذهن کې مشته کنه هغه به څلور صورتونه وو هغه یو دار چې کله الفاظ عامه داسي او چې غیر مستقیل لکه نام او بلا التب خصوصي سبب له اعتبار وي دویم چې کله په محل د جزا کې رال صحا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسجد سجده امر خدل ته سیده سوا مراد ده به خصوصي سبب له اعتبار وي دریم کله چې به جواب کې راشي بچا کې راشي جواب کې دلته هم به خصوصي سبب له اعتبار وي الک راشه تغدي رسول مسله بقاعده روانم د ما ناشته وکا اور ته وي قسم دې کسوي کما ابه کور دلال شي هغه وکی صحیح ده ځکه هغه یو مراد وکم چې د جرباله له تاسو پیږئ کنه نو دا یو مسله ده پر رستو پسې وي امام سے به ایجاد کړي دي چې الفاظو کې مؤبد دي چې کله مو وتل طلاق وي خو معنی کې موقت دي اصل کې دو شی دي بس الفاظو کې مؤبد معنی کې مؤبد الفاظو کې موقته معنی کې موقته دا دریم امام سے براوستو الفاظو کې تعبید د کلم وتل طلاق معنی کې وقت دې بګي خاص وصيه دي وګورئ ولو أرادت المرأة خزيرة وكل الخروج فقال خوان وتويل إن خرجت فأنت طالق فجلست كينا الصلاة ثم خرجت بروان الشولا وتلنا حانس كيجي يعني طلاق نواقي كيجي وكذلك إن أراد رجل ضرب عبدي يوسري إرادة كلي ودخل غلام دوهل بل ورتويل له دتا آخر بل ان ضربته كو دیوالو نګوري غلام می آزاد پس فترک وغه پریدي دا غینه پسې کوي ندا بل غلام آزادیږي وجه سره وهذه تسمى يمين فور دته يمين فور ویل کیږي او فور معنی دا خټ کېدل دا وخت سره غوسې سره د خبره مرادیار وخت نه وتفرد ابو حنیفه امام سبزان لشوی د دې په اظهار باندې وجه سره ويجي مراد د متکلم اصل کې رد فی ان تلک الضربه دغه وخت کې موها ورسو کوي وهبه والخرج دغه وخت کې مو زخزي دای مطلبي دی وخت کې زغو سیما عرفن هم دا مراد دی او د قسم دار مدارم په چا معنی دی عرف معنی دی نو عرف کې صرف دغه وهل دغه وتل لمنه ده ومبنى الايمان او بنا د ايمانهم بدی معنی ده ولو قال له رجل اجلس فتغد عندي الکه وته راشه کنه کینه ما سره ناشته وکا او ته جواب کی وای ان تغديت فعبد حرا کدر سره ناشته مې وکړه غلام می آزاد یا خزمه طلاق او بلال شکور کې ناشته وکي کنه نه به نه هانس کیږي خزینه طلاقي کې غلام نازاديږي وجه سره هغه خاصه یاد ولا اگر کدي الفاظو کې عموم دي ان تغديت فعبد حرا عموم دي حقیقت خو سبب خاص دي او دا دغه په جواب کې راغلي دي السؤال معاد في الجواب دغه مادم ورسره لګي او دې سره د حسامي کوم خبره هم درته وختي وکړه چې د وخت عمومي الفاظ له اعتبار نوي خصوصي سبب له اعتبار وي تاسو ګورئ فقال ان تغديت فعبد حر فخرج وتلو فرج الى منزله تلاړه وتغدلت غذا ناشته وکړه نه هانس کیږي وجه لأن كلامه خرج مخرج الجواب كلام راغله په زیاده چا کی نما تاسو څلو درې صورتونه کې ویلي خصوصي سبب له اعتبار دی چې الفاظ عامه غیر مستقله وي الفاظ عامه جزاء کې راشي الفاظ عامه جواب کې راشي خلم دې کنم دې نو به چې کوم سوال شوی دغه موافق وي السؤال معاد في الجواب سوال جواب کې معاد ویخه د 65 نمبر ماده ده دلته دقه شان دي دغه نشته دي کوم شراب له نور نه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال ندب منطبق کیږي په سوال باندې فينصرف الى الغداء المدعو اليه اړولې بشي هغه غدا ته کم ته شراب له شوي دي بخلاف ما اذا قال هک ورسل زید کی ان تغديت اليوم لفظ ورسل زید کو نو سامي کی موږ د څلورم ذکر کړو چې لفظ ورسره زید کې به عمومي الفاظ ول اعتبار خصوصي سبب لبا وجه سره وای ځکه اليوم زیتی ویلې سائل په سوال کې وت يوم نو ویلې هغه صرف اجلس تقدم ای ویلو هغه اليوم ویلو نو او دبه کې اليوم زیتی ویلو نو کړه د الفاظ پاغي ور حمل کې اليوم بلغ وشي او 61 نمبر ماده کې ویلي اعمال الكلام اولا من اهماله عمل ور کول کلام لا ولای د چانه دا اليوم مهمل مپرید عمل ورکا اثر نو کلامي جوړ کا
بخلاف ما اذا قال ان تغديت اليوم لانه زاد على حرف الجواب ودلته وي جواب منی زیادت وکړو فیجعل مبتدا نو یې به وګرځول شي. ومن حلف لا يركب دابه فلان لک برو غري یو سړي ویلي قسم دې کده هدایت په سکوټر باندې سور شمه به د هدایت د غلام سکوټرو او سور شو به هانس کیږي. امام سے وینا هانس کیږي. البته فرق پکې دا دی کدا غلام مدیون وو که غیر مدیون وو به هر حال سور شو به نه هانس کیږي. به که په دې غلام باندې دومره قرض و چې د په قیمت یې احاطه کړی و 1000 روپو غلام 1500 روپو قرض پر راغلی و نو که به د غلام د موټرسایکل نیت کړی و که نه به هم نه هانس کیږي. پته نه لګي پوه شوي که نه څه ویلو هدایت د هدایت په موټرسایکل سور شومه نو مطلب ښځه مې طلاق یا قسم دی نه بس ولیکم بغیر الفاظ ویلي او به د غلام په موټرسایکل سور شو. امام صاحب رأی ته وک شي توجه که غلام غیر مدیون و دغه پس موټرسایکل سور شو هم نه هانس کیږي که مدیون هم نه هانس کیږي. البته که قرض په دومره زیاتو چې د په قیمت یې احاطه کړې وه که به د غلام نیت پکې کړی هم نه هانس کیږي او که قرض په دومره زیات نه و چې د په قیمت یې احاطه کړې وه به که د غلام د موټرسایکل نیت پسې کړی و به هانس کیږي نه رسې به وګورئ. او امام یوسف رحم الله وی بهر حال کني ته نو کړه نه هانس کی او کني ته د غلام والا کړو بهر صورت به هانس کیږي. امام محمد رحم الله وی کني ته کړو کني او کړه د غلام په موټرسایکل ولا سور شو هانس شوم دغه مفتبی رایدا وګورئ. ومن حلف لا يركب دابه فلان فركب دابه عبد ماذون له دغه د غلام چې ماذون له اجازه ورته شوی مدیونو کې غیر مدیونو هغه باندې سور شنه هانس کیږي. د ابي حنیفه رحم الله الا انه دومره خبره ده اذا كان عليه دين كشرب دماني قرضو مستغرق چې د قیمت راګر کړو دومره ډیرو لا يحنس به نه هانس کیږي. و ان وا امام صاحب دا ویلو کنه اگر کني ته کړی وجه سره دی وکي غلام د ملک نه وته دی نه قرضدارو ګرځیدل دي لانه ولا ملك للمولى فيه ذکر مولا په کې ملک نشته عند امام صاحب بنظماني. وان كان الدين هكذا دين غیر مستغرق او یا د سر او لم يكن عليه دين یا بدينونه او نیتی بکی بید غلام هم کڑیو نو بے لا یحنسونا حانس کیگی خو معلم ینوی چه نیتی نی کڑیو که نیتی ہوکو حانس کیگی ما لأن الملک فيه للمولا زکر وقت فد مولا ملک لا قائم دے وجہ صدا لأنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا الک اولین حانس کیگی تی دا غلام پا موٹرسیکل سور شداغی وجہ بیانی وجي دغه وخت را سواری غلام ته منسوبه ده عرفن هم ده خلق وي د غلام سواری شرن هم ده شرن د بر دلیل وایو غره زکه منسوبه ده عبد عرفن وکذا شرن هم ده شرن دلیل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من باع عبدا چا چې غلام خرڅ کو وله مال او د غلام سمالو غره نسبت دي د مال چاته وکړو غلام ته خلم ده کنه نو معتبر ده. فول الباقي الحديث فتختل الاضافه الى المولى نو خلل را په اضافت کی که مولا ته کو لہذا نیت باور لکه ال بهانس کیږي فلا بد من النیت. امام ابو یوسف رحم الله وی فی الوجوه كلها په ټولو صورتونو کې مې درته وی هانس کیږي به اذا نواه کده غلام د سوارې نیت کړو کنو نه هانس کیږي. وجه الاختلال الاضافه اضافت کی نقصان راغله دي نیت کني شوی نو ورته شاملېږي. امام محمد رحم الله فرمایي يحنسو بهر حال هانس کیږي و ان لم ينوي اگر کني تی نه کړی دا مفتابه قول له اعتبار حقیقت الملک ځکه ملک خو سم د مولا قائم دی اذ الدين ځکه که په غلام دین راشي نو غلام د ملک د مولانا نو باسي قاعده ده اذ الدين لا يمنع دا معنی نه جوړيږي حقوقه چې دا ملک دی واقع شي د سید عندهما د سید یعنی دا غلام دی د غلام ملک دی د سید شي د لره معنی نه جوړيږي غلام ملک وسم د سید دی اگر چې دین پراشي دا صاحبین رائے ده امام سے بنظمانی چې دین پراشي د مولا د ملک نو باس